او د دې د انکریجمنټ لپاره زما راتګ ما ډېر ضروري وګاڼه زه چې دا ټول د غریبانو لپاره مطلب دا تنظیم لګیا دی او دا کار کوي نو ما وی خامخا زه په خپله لاړ شم او دوی انکریج موږ په پارټ باندې به انشاءالله العزیز چې کومه خبره زموږ باندې کېږي موږ ته ضرورت کېږي هغه به زه 100% ستاسو سره شانه په شانه ولاړ یم او زه به هغه په خپل سر ته رسول انشاءالله خراب و او دا ډېر ښه کار و چې دا کلوټ تیار شو او دا ستاسو په تعاون باندې وشو نو دا ډېر ښه کار وشو ډېره مهرباني سلام علیکم جناب قیصر خان په خدمت کې عرض کوم چې هغوی راشي او خپل خیالات یې خبرې وکړي سیکو صاحب په راتګ باندې مشران نور ناست دي ټولو ته جمع السلام علیکم ما دي په تېر هفته کې مطلب د نثر تنظیم دغه راغله ما ته عهدیداران راغله او هغې ما ته دا یوه خبره وکړله چې یاره موږ داسې اکټیویټیز کوو په دې علاقه کې او پای کې مطلب ټول د غریبانانو چې کوم دی د هغې امداد دی د هغې د راشنې ورکول دي د هغې د سکول مطلب د هغې د یونیفارمز او د هغې د علاوه د سکول د ټیوشن فیسونه ورکولو دغه اکټیویټیز دي زموږ نو لہٰذا مطلب موږ د دې کې مختلف قسمه مطلب دغه ارینج کړي دي مطلب د دې کلوټ متعلق خبره راته وکړه چې موږ دا په خپل خپلې مطلب آپ باندې کړی دی نو چې د دې افتتاح لپاره تاسو خامخا د دې د انکریجمنټ لپاره زما راتګ ما ډېر ضروري وګاڼه زه چې دا ټول د غریبانو لپاره مطلب دا تنظیم لګیا دی او دا کار کوي نو ما وی خامخا زه په خپله لاړ شم او دوی انکریج د دې نه علاوه زما مخکې ورځو کې تاسو پته وه ما دلته کې یو کلي کچړۍ کړې وه کلي کچړۍ کې داسې ډېرې زیاتې خبرې داسې وړې وړې خبرې دي چې خلکو هغه هایلایټ کړی چې مطلب دا کول غواړي دا کول غواړي نو زه دا تنظیم د دغه چې کوم دي د ځوانان چې کوم دي د دغې دپاره هم دا ډېر زما ضروري ګڼله چې راشي مطلب او دغه مطلب نرۍ بېرې خبرې چې کوم دي کم په خپله سړی کولی شي نو هغه مطلب دوی اپنی بدل آپ باندې کار شروع کړی مطلب نو دا ډېر خوشاین خبره ده ډېر خوشحاله خبره ده نو ما زموږ په پارټ باندې به انشاءالله العزیز چې کومه خبره زموږ باندې کېږي موږ ته ضرورت کېږي هغه به زه 100% ستاسو سره شانه په شانه ولاړ یم او زه به هغه په خپل سر ته رسول انشاءالله دې نه علاوه نور په دې علاقه کې داسې دي چې مطلب د دې تنظیم په وساطت سره دا ځنګلات چې کوم دي مطلب دا زموږ د ټولو د بچو د مستقبل مطلب دا زموږ سرمایه ده نو چې دې کې مطلب زموږ سره تاسو مطلب د دې سره دا هیلپ وکړئ چې مطلب کم از کم د دې بچاو شي څونه هم کېدای شي ولې چې دا ځنګلات دا تاسو پته شته چې دا غرونه نن کم ښایست دا دې وجه نه دي که دا به ختم شي تاسو بیا وینئ په دغه کې هم راشئ په مومندو کې هم غرونه دي په کوستان کې هم غرونه دي هېڅ په کې هم نشته مطلب د هغې دغه نه دی پاتې شوی نو دا ستاسو مطلب د ځوانانو مطلب دا یو فرض دی چې مطلب کم از کم چې تاسو په خپل باندې وکړئ چې موږ ته نشاندهي وکړئ مطلب کم کار زموږ چې موږ پای باندې امداد دغه وکړو تاسو دې نه علاوه مطلب زه ستاسو زه بیا ډېر شکریه ادا کوم او مطلب دا ډاډګرنه ورکړم چې انشاءالله العزیز مطلب دا ستاسو د تنظیم چې دی څونه دغه ده څونه اکټیویټیز دي او زموږ د انتظامي په پارټ باندې مطلب زموږ پولیس ډپارټمنټ مطلب موږ ستاسو سره بالکل شانه بشانه یو او څه کار زموږ پارټ مطلب موږ خدمات یو ټریپل باندې وایي اویلیبل انشاءالله दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर नया जमाना नए सुबह शाम पैदा یا الله تعالی دا منصوبه کامیاب کړي یا الله تعالی دا تنظیم د نور داسې کارونو کولو توفیق ورکړي یا الله تعالی موږ ټول باندې خپل رحم وکړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله الکه زموږ جامع په اسخانه کوي بسم الله الرحمن الرحیم زه يم سردار عالم تاسو ګورئ د دارالنصر فاونډیشن افیشل یوټیوب چینل دا وخت موجود یم په برجوکاڼه کې کوم کلوټ چې دارالنصر فاونډیشن په خپل زیر اهتمام کې وکړو نو د هغې نن اسسټنټ کمشنر اے سی صاحب چې دی د پورن هغې افتتاح وکړه نو دلته کې زموږ سره ډېر کسان موجود دي د هغې نه به تپوس کوو چې هغې د دې په باره کې څه وایي یاره دې فاونډیشن خدا یو انتهایی زبردست کار وکړو دا په د تقریبا 2000 نه مخکې دې ځای دپاره ما یو پیپ راوړی
هغه وخت کې موږ د اسماعیل خیل ډیولپمنٹ کونسل د طرف نه کار کوو، زه د هغې جنرال سیکرټري وم او دې ځای کې موږ کار کوو خو هغه ناکامه شو. بیا دې فاونډیشن دا دونه سیاسي خلک راوړي ایم پی ایګانې مینېګان راوړي هېڅ چا په دې باندې توجه ورنه کړه او دې فاونډیشن توجه ورکړه. نو زه د دې عظمت ته سلام. ډېره مننه، جزاک الله. زه خو یې کلوټ بباره کې دومره ووایم په شارټ کټ لفظونو کې چې دا څومره سیاسي خلک دي، ایم پی ایز دي، ایم این ایز دي، حد تر دې چې په دې علاقه باندې ډېر غټ غټ کاري سیاسي خلک تل دي، دا د هغو په مخ باندې یو تماچه ده. شرم خبره ده ځکه چې د 10-15 کالو نه دا پروت و او په 10-15 کالو کې غالبا تاسو ته پته چې 3 پیرې الیکشن کېږي، 3 ایم این ایګان او 3 پیرې او سړی ایم پی ای جوړېږي او هغه په دې لاره باندې ځي او تاسو کار کوئ او هغه راکوز شي نو کم از کم هغوی به شرم ورته د شرم د وجې به هغې شیشې اوچتې کړه او تېر به واته. نو دې نه غټه خبره خو بله نشته او زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو موږ له موقع راکړه او بیا هم چې دی نو زه دا ویل غواړم چې ایم پی ایس چې کوم دي یا ایم این ایس چې کوم دي هغو له په دې خبرو باندې سوچ پکار دی. دا د هغو په مخ یو تماچه ده خو که سوچ ورته وکړي خو دا سوچ به نه رسېده، دا شرم به نه ورته چې یاره زه په دې کنده کې ځمه، زه د علاقې یا ایم این ایم یا ایم پی ایم دا زما حق دی، دا کار ماله کول پکار دي. خو په هر حال سترګې به یې پټې کړه په دې کنده کې به تېر وته. نو دا د هغو په مخ باندې یو تماچه ده او زه چې نو ستاسو ډېر شکرګزار یم. ستاسو شکریه ادا کوم. داسې ښه کارونه چې علاقه کې کېږي په دې علاقه هم خیدا نه ایم پی ای ایم این ای او دوی موږ له ونه کړه، تاسو یې وکړو خدای پاک دې تاسو خوشحاله کړي او دغه شان له ځوانانو ضرورت دی موږ ته ډېر زیات. دا کار دی دا ټکه پکه کار چې وشي نو بس زموږ کارونه به وشي. شکریه. ډېره شکریه ادا کوم تاسو. دا ډېر زیات خراب ده او ډېر ګاډي به پکې تکلیف په مریضان به چېرته راتلو نو هغه به کوزېده، دا ګاډي به پکې ټول لګېده او اوس ډېر مزیدار شو. موږ ډېره شکریه ستاسو. زه ستاسو د دارالنسل فاونډیشن ډېره زیات شکرګزار یم چې په دې رمضان المبارک او په دې سخته ګرمۍ کې او په دې کې ستاسو د نوجوانانو او د سپینګیرو مشرانو دې ځای لراله او د دې ځای افتتاح وکړه او خصوصي طور تاسو خپل د دې ځای شګه ویستې ده، تاسو په دې کې غټه قرباني ورکړې ده. الله رب العزت دې تاسو له د دې اجر درکړي او ډېر انتهایی ښه کار دی او موږ ټولو مسلمانانو له پکار دی ټولو له چې موږ په دې کې حصه والو او ستاسو سره د دې برابر تاسو سره شریک شو. نو الله پاک ته تاسو له د دې جزای خیر درکړي. موږ د فیوچر کارکون موږ سره موجود دی، دی نه به تپوس کوو چې دی د باره کې څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه به ویل غواړي؟ موږ دا ویل غواړو چې تاسو غریبانو ډېر زیات خدمت کوئ، ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. او اول چې کوم امیر صاحب خبرې وکړې چې د خپلګې باندې ایم پی ایګان دا به تېرواته خو هغه به دا خیال نه کوو چې دا خراب ده یا نه خراب. ستاسو ډېر زیات شکرګزار یم چې تاسو د غریبانو ډېر زیات ډېره مننه، جزاک الله. علاقې ځوانانو یو فاونډیشن سٹارټ کو، زه ډېره شکریه ادا کوم. ډېره مسله وه خلکو ته، ګاډو والو ته، خاص کر مریضانو ته ډېره مسله وه. نو زه فاونډیشن ډېر شکریه ادا کوم چې هغو دومره غټ کار وکړو په لږو وسایلو کې. ډېره مننه. جزاک الله.